नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अनकासा वक़ाल अल्लाहु तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फ़लनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। دا د وړوکې اختر میاشت ده، لږې ورځې مخکې روژه تېره شوې وه. په روژه کې زمونږ معمول لږ بدل و. یو خو دا چې مونږ د ټایم پابندي ډېره زیاته کړې وه، ځکه مونږ ته ویلی شو چې انفریکشن اف سیکنډز کو تا مخکې روژه ماته کړه روژه دې نه کېږي. نو مونږ د سیکنډونو خیال ساتلی و چې زمونږ روژې د دې ته د وخت پابندي وي. او دویم نمبر زمونږ د منځونو تعداد لږ زیات شوی، مونږ به 20 رکعته تراویح کولې. دا یو ناشنا کار دی چې دا مونږ په نورو میاشتو کې نه کوو. بل ناشنا کار مونږ په روژه کې دا کړی چې مونږ به ویتر په امامتۍ کول. اوس مونږ ویتر ځان له وکړل. بل یو ناشنا کار دا و چې په هغې کې اعتکاف و، او هغه اعتکاف په نورو میاشتو کې نشي کېدی. او ته ویلی شي چې مونږ الحمدلله دې کسانو ځان ښه پوره کړولی دی، خو د دې کړاو خو څه نتیجه هم پکار ده. نو هوښیارو خلقو زموږ د پوه کولو دپاره مختلف مثالونه ورکړي. یو مثال دا دی چې یو سړی دی او هغه خپل دکان کولاو کړی یو میاشت، او ښه زبردست وچلیږي، او هغه بیا بند کړي او 11 میاشتو ته خلق منت کوي او وایي چې نه زه نه کوم. دته به ته څه وایې؟ دته به ته قمقل وایې. او دویم نمبر مثال دا ورکړی دی چې یو سړی دی او هغه دیوال وخي مصري دی، او د سهار نه ماښام پورې چې دیوال ووي نو ماښام یې بیا ورغړوي. نو هغه ته بیا ته څه وایې؟ نو بیا یو سړی دی او هغه ښځه ده، یو سړی دی او هغه سرخه کوي. پخوا به ښځو سرخۍ کولې، مونږ دا جغه چې کوم دا کپړې به په سرخه جوړولې. نو لګیا یې نو هغه تارونه مختلف یو ځای کړي او د هغې نه دغه جوړ کړي، کپړه جوړه کړي. د کپړې نه بیا جوړه جوړول غواړي، لباس په جوړول غواړي، نو هغه د هغې په ځای باندې ماښام هغه سیري کړي. او دا ایکچولی شي لکه زموږ په کلي کې یو کس و، نو هغه ته به مونږ سیپور وي، هغه لیونی و. نو هغه به خپل دغه چې دی چې کوم دوکان یې نو دوکان څیزونه به یې هسې خلقو له ورکول، ورتاول به نو خلقو به یې لیونی دی. دا د لیونو کار دی، د روغو کار نه دی. وایي په مکه کې یوه ښځه وه داسې چې هغې به ټوله ورځ دغه کو او کپړه ودله او ماښام به یې بیا وشلوله. نو دې ته هغې مثال الله ورکو. دا دومره زبردسته مثال و چې د هر چا په سمت کې راتلو. نو په صورت نحل کې ورته وویې ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. د هغې ښځې په شان مه کېږئ چې هغې ښه ځان کړولی او ښی ځان کړولی او ماښام یې خپله کپړه په خپله سیرې کړه. نو دې وجه نه روژې په میاشت کې چې کوم تکلیف موږ برداشت کو، ټولو مسلمانانو برداشت کړی الحمدلله. نو اکثرو کسانو خوراک ګران کار و، نو هغه یې پرېښی. د خوراک پرېښودل ډېر ګران کار دی، ځکه پرېښودل ډېر ګران دي د کولو نه. لکه یو سړي درته وایي مونځ وکړه، نو بعضې خلک وایي که نه چې مونځ وکړه نه پس 2 رکعته نفل وکړې، د خدای نه څه غواړې نه به وشین. دا ټول کسان مونځ کوي. خو که دې کسان ته وایي چې دروغ مه وایه، جو دلته به وایي چې ښه نه به وایه، بار به شروع کړي. یا ته ورته وایه چې یاره ته داسې چل وکړه چې څه خیراتي پیسې ورکړه. دغه یو سړی ناست دی سوالګری دی او دا مدرسې له راغلی دی، نو هغه له ورکړه څه پیسې، نو هر څوک به له 70 روپۍ ورکړي. خو که ته ورته وایې چې غیبت مه کوه، جو کوي. ځکه چوړنا چې دی ترک کرنا دا یو مشکل کار دی، او کرنا دا یو آسان کار دی. د دې وجې نه تقوا چې څه ته وایي که نه، تقوا ترک ته وایي، پرېښودو ته وایي، نه کرنې ته وایي. دا کار مه کوئ. نو دا خلق دا ډېر کم تقوا مونږ هغې سړي ته وایو چې هغه ډېره ښکلې وایي چې سر پر عمامه ہو اور پیشانی پر محراب ہو اور ہاتھ میں تسبیح ہو اور اوپر پگڑی ہو یہاں پر داڑھی ہو اور پنچے اس سے اوپر ہو اور عمرے پہ عمرے کرے. دا پازیټیو دي. نو موږ دې ته تقوا وایو. وایي چې دا سړی چې دا تا چې ول کوم صفتونه وکړل، دی خو خور لور له برخه نه ورکوي، دی خو د سود کاروبار کوي، دی خو د غیبت نه ډخله نه اړوي. هغه نه کولو کارونه چې دي نو هغې ته تقوا ویلو. د تقوا مطلب دی نه کول، یعنی چھوڑ دینا. کرنے کو نہیں کہتے، کرنے کو عبادت کہتے ہیں، تقوا بچاؤ کو کہتے ہیں.
وی ډاکټر صاحب چې کله حکیم صاحب یا ډاکټر صاحب چې مریض ته خبره کوي نو خو درې خبرې ورته کوي، یہ اپنے غذا کھانی ہے، یہ اپنے دوا کھانی ہے اور یہ اپنے پرہیز کرنا ہے. نو هلکه وایي چې ته غذا به څه خورې؟ وایي بینډوله چې ګورې ګوتې ورنه وړې، وایي پالک به خورې. نو دا ورته غذا وښوه. نو دوا ورته څه وایي؟ وایي دا ګولۍ به یو سهار خورې یو ماښام خورې. نو دوا شوه. نو بیا ورته پرهیز څه ښیي؟ وایي ګورې چې د سوچه غوړي چېرته ونه خورې. خیر دی که وایي ډالډه خورې، اکثر داسې وایي دې ته پرهیز وایي. دغه پرهیز د دې دوو څیزونو نه ډېر قیمتي. که دی پرهیز ونه کړي چې ډاکټر صاحب زما شوګر خو نه کنټرول کېږي، وایي چې ته دغه کې دا خوږه خورې، وایي چې خوږه خو خورم هغې ته خوړه نه شم صبرولی، او کله کله چې واده له لاړ شم په هغې کې حلوایي نه هغه هم خورم. نو هغه ورته وایي زما ګولۍ کار نه کوي، ځکه تقوا خو پرهیز ته وایي او هغه خو ته نه کوې. نو کوم شی چې اهم دی نو زما ستا دپاره چې ضروري خبره دا ده چې دومره ټریننګ تا وکړو، دومره دې ځان وکړو، د دې خو څه فایده هم پکار ده. که ته ته فایده نه هلې ته د هغې بوډۍ په شانتې چې هغې د هغې مثال خدای پاک قرآن کې په صورت نحل کې ورکړی. که ته ته فایده نه هلې ته د هغې دکاندار په شانتې چې یو پیره دې دغه د دکان کولاو کړی یو میاشتې لا بیا دې اوس مسلسل بند کړی دی. که ته ته فایده نه هلې نو ته د هغې مصري په شانتې هغه سړي په چې ټولو دیوال وښې ماښام یې بیا ونړئ. نو وایي چې ته ډاکټر صاحب یې ته راته وښایي چې څه فایده ترې والم. وی فایده دا ده که نه چې دا ټریننګ وي. دا ګوره ډرایوینګ نه دی چې کوم خلک ډرایوینګ کوي، دې سره لایسنس وي. دا لایسنس دې ته څنګه میلاو شوی؟ دې له اول ټریننګ کړی. نو چې ټریننګ وکړي نو بیا ته ټیسټ والي، نو چې ټیسټ پاس کړي نو بیا لایسنس ورکړي. او که فرض که ټیسټ پاس نه کړي نو د څه راشي؟ دې ته سپلی وایي. نو سپلیمنټري کې به بیا ځي. نو موږ په روژه کې ټریننګ کړی دی، او په اختر کې زموږ ټیسټ دی. اوس ویسا ټیسٹ ہے ویٹرز دار ہے آپ نے وہاں پر رمضان میں وقت کی پابندی کی، کیا آپ اب دفتر وقت پر جاتے ہیں کہ نہیں؟ مخ په شانتي مو اوس ناوخته ځې او وختي راوځې. نه که ته فرض که سرکاري نوکر یې او ته د وخت پابندي نه کوې نو هغه ځای کې چې کوم تا ټریننګ کړی نه خو ته دلته امپلیمنټ نه کو، هلته کې تا یو بل ټریننګ کړی هغه دا و چې خدا کو آپ حاضر ناظر جانتے تھے. وی میں تو اب بھی خدا کو حاضر ناظر جانتا ہوئی نا، اب حاضر ناظر نہیں جانتے نه. وی دا څنګه؟ وی هغه وخت تا سره ښه تږی شوی وي او ښه ګرمي وه او تا شربت تړه شوی، یو ته وې یو شربت وه یو کمره وه، هېڅوک نه و، خو تا ترې ګوټ نه کاو. تا وی چې بانګ یې نه دی ویلی، ولې چې خدای حاضر ناظر و، کو تا ترې کړی وی نو ته د خدای نه علاوه هېڅ چا نه لیدې، خو تا ترې ګوټ نه کاو. جو چاہتے گڑ نہ کہو، آپ خدا کو حاضر ناظر جانتے ہیں لیکن آپ اب رشوت لیتے ہیں. نو چې دا رشوت ته اخلي نو حاضر ناظر خو تا ته ګوري. نو چې کله ته پیسې اخلې چې سړی راښکاره شي نو ته وایې لکه ورکه اوس یې مه راکوه، دغه سړی چا خواشي. نو بیا چې دلته ماشوم راښکاره شي دا خو د اتنا یا د څلورم پنځم ماشوم دی، د ده نه یم پټی. نو هغه بره چې درته څوک ګوري هغه نه کنسیډر کوې او دا ماشوم ورکړه چې دی خواشي نو بیا به یې دا نه واله ګوتې وروړمه که نه. اوس خو موږ ستا نه کوو که نه. نو په روژه کې به تا منځونه ډېر کول، نو اوس دې ولې کم کړل؟ نو په روژه کې د سهار په مانځه کې ته وې نو اوس خو پکې ته نه. نو په روژه کې به تا د ماښام مونځ ته به رالې نو اوس ته نه راځې. نو مطلب دا دی چې ستا مثال د هغې بوډۍ دی چې خپل شی په خپله ورانې. نو زما ستا لپاره دا سبق دی چې موږ به څه کوو، موږ به سمجدار یو. وایي کوم کاشکار چې هغه دغه وکړي کر وکړي نو کر خو بیا داسې نه پرېږدي که نه، بیا د کر اوبخور به کوي، بیا به له سره ورکوي، بیا به یې نندارې له ځي. نو هغې نه پس به بیا فصل مومي. نو تا خو کر په روژه کې وکړو نو اوس د دې فصل اوبخور هم پکار دی، د دې رکوالي هم پکار ده، دا بچ کول هم پکار دی. د دې وجه نه وایي چې نیکي کول اسان دي، نیکي وړل ګران دي. او قرآن کې څه وایي؟ من جا بالحسنتې، چا چې نیکي راوړه. نو وایي نیکي چې وړی نو د یو څو پوسټونو نه به یې پاس کوې، دې ته چیک پوسټونه وایي. وایي چې کله ستا سره نیکي دا نیکي به الو کامیابوي چې دا هلته ستا هغې تلې ته ورسي. تا سره تلې پته را که نه، وایي چې د چا په ښي تله ښی تله درنه شوه، د چا ښی تله درنه شوه، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. نو عیشة راضیه به لږي چې هغې ستنې ته خو ورسي که نه، نو دا نیکي به دې ستنې ته څنګه رسي؟ وایي ګوره د دې چیک پوسټ دی. وایي اول یو چیکنګ والا وایي چې دیکھو نه اس میں ایمان ہے کہ نہیں. نو که سړی بې ایمانه وي او کلمه یې نه ویلي نو د هغه نیکي خو نه قبلېږي. دې وجه نه وایي دا نکاح نه دی. وایي مولوي صاحب چې نکاح تړي نو خیال مولوي صاحب لاول هغې دغه ته وایي دلها ته وایي کلمه پړو.
वे कलमा क्यों पढ़वाते हो? वे इसलिए वे ज़मीन की किताबों में तो ये मुसलमान है, पता नहीं आसमान वाले ने इसे मोमिनों के लिस्ट से निकाल दिया होगा। कला कला सड़े दी से खबरों की चाहे कुफरी और खुदा पाक बरा गई इस्तले दाखिला जमून को हर वक्त दिसे दगई न खुदा पाक पे दुमरा खपशुई चेदे मुसलमानों द लिस्ट ने इसले न खुदा मुसलमानों द लिस्ट ने इसले अतोले निकाह के न द गैर मुस्लिम को निकाह नहीं कीगी न दियो जन मुली से बेहतियातन हुई कलमा पढ़ो। मतलब دا چې کوپرز که استلی نو په دې کلمه دی بیا ورننوځي چې بیا ورننوځي نو پهله کیا چیک کیا جائے گا ایمان نو چې کله دا دویم چیک پوسټ ورسوي چې اوکے زا ایمان خو پکې شته وی چې دویم چیک پوسټ ورسوي چې اب چیک کرو کہ اس کا مال حرام ہے کہ حلال تنخواہ حرام او کہ حلال ہوا نو کوپرز کده په حرام پیسو باندې دا کار کړي وی بچ واپس کر دو دا دویم چیک پوسٹ ہے وی په دریم چیک پوسٹ باندې بوته وی چې اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے یا اخلاص کے ساتھ کیا چې سړی جهاد لاړ شي او هغه ته شهید شي او ټول خلک وایي شهید دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله وایي چې نه دا شهید نه تاسو پته نشته د خو دې لپاره دغه کړو چې خلک ماته بهادر وایي او خلکو ته ویلې نو هلته به بیا چیک شي نو بیا چې کله څلورم چیک پوسټ ته ورسي نو بیا ورته وایي چې کسی کا اس کے اوپر ہے کہ نہیں کوئی حق چېرته قرض مرض خو چا پې نشته چې پردی پیسې دي پې هغه دی نه ورکوي نو چې الله هغې نه کلیر شي نو الو به هغې ته هغې تلې ته رسي نو چې تلې ته ورسي نو بیا به تله درنه شي نو تله به الو د تلې د درنېدو دپاره د دې پیسو د دې نیکۍ هلته رسېدل ضروري دي نو زما ستا سره غم دا دی چې د روژې دا نیکي چې مونږ کومه ګټلې ده دا به رسول غواړي نو دا به څنګه رسو وی کو فرض که تا ونه رسوله جو ته قمقلې اکه تا ورسوله نو هغه ته څه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن خو ته یې ګوره شرط الله گئی شرط نو عمل صالح له روژه ووایه چا چې روژې ونیوې چا چې تراویح کړې وې چا چې اعتکاف کړی و چا چې صدقه فطره ورکړې وه نو هغه څه یا نارینه و یا زنانه و خو په دې شرط چې مؤمن و نو موږ به د سره څه وکړو فلنحینه حیاتا طیبه یو به د زندګي ښیي وی دا به ریلیکس وي دی به ټینشن فری دی به خوشحالی د ده سره به هېڅ نه خو دی به دغه تازه او د هغې بل سره به هر څه وي خو هغه به حیاتا طیبه به نه وي حیاتا ضیقه به وي تنګه ژوند به وي نو هغه به ته چې مولوي صاحب دوا راته کوه چې خدای خیر کړي نو ته به ورته وایې چې ولې وایي چې بس یاره ډېر خفګان دی راکړه او ډېر غم دی راکړه او ښځه مې هم خفه ده هغه هم ګولۍ خوري زه هم ګولۍ خورم دا ګولۍ دا ځکه خوري چې دی تنګ دی که نه او هغه بل وایي چې روزه خو چې ماښام پرېوځمه جو سار راپاسمه کله کله سار مونده راپاسمه کله نه ښه خوب راځي دله خوب نه ورځي هغه له خوب ورځي نو حیاتا طیبه دې ته وایي چې که تا دا د خپلو روژو صحیح استعمال کړی نو خدای به راته حیات طیبه نصیب کړي او تا سره به هېڅ نه ته به ریلیکس او بل ورپسې دا ده چې ولنجزینهم او بیا دا ده چې موږ به هغه له هغه شی ورکو چې کوم هغه د هغه په کار وي د فلنحینه حیاتا طیبه او په آخرت کې به ورله بیا اجر ورکو اجر حسن به ورله ورکو نو د دې وجې نه زما ستا لپاره دا ضروري دي چې دا نیکۍ چې کومې مونږ کړې وې دا هغې طرف ته ووسو له ځان سره او دا مینټین کو ځکه ډرایوینګ لایسنس خو به مونږ ته هلو میلاویږي چې مونږ ټیسټ پاس کو او ټیسټ په کله دا د اختر د وړوکي اختر په میاشت کې نو یو ټیسټ یې زما نه دا واغست چې ته ډیوټۍ له په وخت ځای که نه ځې نو تا خو د ټایم پابندۍ ټریننګ کړو نو اوس خو ته د ټایم پابندي نه کې نو دویم ټیسټ یې رانه دا واغست چې حلال خو تا نه خوړل نو تا صبر کړی نو حرام اوس مه خوره نو تا صبر وکړو دویم رانه دا واغست چې تا خدای پاک حاضر ناظر گانو نو اس کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے یا پولیس اور سیکیورٹی کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے سا پدې سکار نشتا الله کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے د دې وجه نه اته کوشش کې چې ځان د دغه نه بچ کم نو وی چې ښه د دې کار د کولو دپاره زما ستا ته چې مختلفو خلقو مختلف څیزونه ښولي نو راځئ چا وکړو یو دا چې کار به مسلسل کول غواړي قرآن څه ویلي ان الذین قالوا ورپسې شمشول ربنا الله ورپسې ثم استقاموا نو ان الذین قالوا ربنا الله فی رمضان نو ثم استقاموا فی الشوال نو کم کارونه چې هلته کوله به اوس کول غواړي که اوس تا مکمل پرېښودل اکثره د جوماتونو تصویرونه خلک ورکوي فیسبوک له وی وہ نمازی کدھر گئے نو دا نمازی ادھر گئے ځکه چې ثم استقاموا نه دي که نه نو یو دا بل لا چې د خدای کم عمل خوښ دی نو د الله رسول څه وایي احب الاعمال الی الله د خدای هغه عمل خوښ دی ادومها چې کنټینیو وسته کې په شوال کې هم کې په روژه کې هم کې و ان قل هلته به تا تلاوت کو نو اوس ته تلاوت کې نو که اوس ته تلاوت کې نو دا ادومها دی که پرېښی دي چې آینده روژه راشي بیا به یې کوم بل قرآن کې الله څه وایي واعبد ربک حتی
یاتیک الیقین، یقین مرګ ته وایي. نو دا کار به در مرګه پورې کول غواړي. وی ښه نو یې ګوره یو څو کارونه به کول غواړي. نمبر 1 شکر. زه چې د خدای شکر ادا کو چې خدای پاکه تا موږ له توفیق را کړی موږ روژې ونیوې ځکه چې شکر وباسې نو څه جزا به لئن شکرتم بیا به د خدای ډېر کړي. وی شکر ماسټر کی ده. بعضې چابیانې داسې که نه چې اره تاله پې کولاویږي نو شکر ماسټر کی ده. نو خدای ویلي چې که ته شکر وکړې نو زه به یې درله زیاتي کړم. نو چې ماته چې کم شی کوې نو به کوي. وی ګوره د شکر دغه ته وګوره که نه فایدې ته وګوره چې الله وایي لکه یو سړی دی په سواړی کې ستا دوکان دی او دوکان کرایه تاله ښه په ټایم درکوي او ښه چې ته ورته څومره کرایه درکوي نو ته هغه د دوکان نه وباسې. نو هغه وایي نه که ما اورېدلي چې ته ما وباسې. نو ته ورته جواب کې څه وایې ته ما له کرایه ښه په ټایم راکې او چې ما هغه انکریمنټ پې لګولی هغه هم راکې نو زه تا ولې وباسم. نو الله حق الفاظ استعمالوي. ما یفعل الله بعذابکم، خدای تاسو له ولې عذاب درکي لئن شکرتم کو تاسو شکر وباسئ و آمنتم چې تاسو شکر وباسئ ایمان دی پکې زه در ولې عذاب درکم. ګوره هغه څنګه لاجیک انداز دی. نو الله وایي زما د عذاب نه خو محفوظ شوې. نو دې وجه نه موږ به شکر ځکه وباسو چې دغه یو فایده ده که نه. او الله بل ځای څه وایي قلیلا من عبادیه شکور، زما بندګانو کې شکر کرنے والے کم دي. نو موږ به د کم په ګروپ کې شاملیږو چې موږ شکر وباسو. بیا د شکر چې کوم دی کمې دغه دی وایي چې چی دا چی نه دی په دې کې صحیح په دې کې پی او په دې کې پاڼی او په دې کې دریم پکې صحیح چینی. نو وایي چینی چای مې ہے لیکن چینی چای نه دی او دغه چې دی دا پاڼه دا چای نه دی دا پتی دی. نو شکر هم دې ته نه وایي. شکر دې ته وایي چې ته 3 کاره به کې. نمبر 1 ریکګنایز به کې چې دا ښه زما سره وشو. لکه موږ وایو چې الحمدلله ګوره موږ 10 روژې ونیوې څه کال. الحمدلله موږ ټولې تراویح وکړې. الحمدلله موږ ګوره تلاوت حافظ صاحب مخې ته ولاړو مو بس چاته ولاړو. دا قرآن نه دی وایي د فرشتو ته خدای وایي چې دا یو ځای الف دی د دې زور ته ګوره. وایي چې دا اوچت کوي جو هغو نه شو اوچتولی. وایي چې خدای پاکه مونږ خو عرش اوچت کړی دی او دا یو الف مونږ اوچت نه کو. وایي خدای پاک ورته وایي چې عرش مخلوق دی نو مخلوق اوچتول اسان دی د هغې ویټ کمي او دا د خالق صفت دی. د الف ب تسنی الف لام میم دا د خالق صفت دی. نو د دې دوره وزن دی چې دی تاسو نه شي اوچتولی. دا د دې قرآن دومره خپل وزن دی د دې خپل خوند دی او هغه ما واورېدو نو تا ریکګنایز کو چې دا ګوره ډېره غټه خبره ده چې زه به د نحو لوست بیا به زه تهجد لم پاسېدم. نو دا ټول چې تا ته احساس وشي نو دا د شکر یو کمپوننټ دی. نو دویم دا چې کله تا ته دا احساس وشي چې ما دا کار وشو نو بیا دویم کمپوننټ یې سره لکه څنګه چې په چي کې چینی او پاڼه او پی 3 واړه دي. نو دویم دا چې ته په خوله باندې څه ووایې الحمدلله. نو الحمدلله چې ته وایې نو د دې دا سمپل دی لږ دی. پی کې دا دی چې په هر حالت کې به الحمدلله وایي. علا کل حال ورته وایي. وی په هر حالت کې څه وی چې ستا زوی مړ شي ناڅاپه خدای دې مکه هم ته وایې الحمدلله. نو چې ته په کورونا کې بیمار شې نو وایې الحمدلله. نو چې ستاسو چت را وغورځېږي نو ته وایم وایې الحمدلله. دې ته وایي الحمدلله علا کل حال. وایي د قیامت په ورځ باندې به خدای پاک وایي چې هغه خلق د مخکې جنت ته لاړ شي چې کومو خلقو په هر حالت کې شکر ادا کړی. نو د شکر غټ پیک دا دی چې په هر حالت کې به شکر ادا کوي. وایي مثال یې څه دی؟ وایي ګوره په دنیا کې په کائنات کې د ټول نه غټ غم چې راغلی او که نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو نو په هغې باندې خلقو ته څومره شاک ورسېدو او څومره پریشانه شو. نو دا د حضرت عمر صاحب هغې زور ته وګوره نو هغه وایي چې کو چا ووایي چې رسول الله وفات شوی دی وفات شوی نه دی څنګه چې موسی علیه السلام تلی او رازله داسې هغه تلی دی نو زه به ترې سر پرې کړم. نو دا خبرې هغه ولې کولې ډېر شاک شوی او که نه. نو چې دومره شاک شوی چې عثمان صاحب بېهوشه شوی دومره شاک شوی چې حضرت علي رضی الله عنه بېځانه شوی او حضرت ابوبکر صدیق راغی حوصله یې وکړه. نو هغه ویل لکه خبرې ته غوږ کېدی چې چا د محمد عبادت کو نو فقط مات او وفات شوی دی او چا د الله عبادت کو نه ژوندی دی. او بیا هغه چې کله آیاتونه چې په دې کې کوم آیاتونه نازلیږي دا د خفګان آیاتونه دي. نو الله په دې آیاتونو کې وایي وسنجزي الشاکرین. په دې وخت کې چې چا شکر ادا کو زه به وله بدل ورکم. وسیجزي الله الشاکرین. نو د غټ غم په حالت کې هم چې شکر کوي نو دې ته اصلي شکر دا دی. د شاکرینو دپاره خدای پاک دا مقرر کړی. نو بل یو د ټول نه ډومبی کار دی چې موږ به شکر ادا کوو. او دویم نمبر دا چې رضان سره حساب کوو چې څه شی پکې کم شوی دی خدای دې راته آینده روژه نصیب کړي پای کې به دا خپل کمی پوره کوو.
نو بیا ورپسې بل دی چې که تا دا وکړل نو بیا وایي چې یاره د دې حالت د بدلې د دغه لپاره چې موږ په هدایت پاتې شو نو هغې لپاره بس وایي د خدای نه به غواړو. نو د خدای نه چې غواړې د هغې لپاره یو قرآني دعا ده، سزا ما سره تاسو وایي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا دا تا موږ له توفیق راکړو چېرته بیا بېلارې نه شو. دا وشو او بیا یو دا دغه دعا وه، د قرآن دعا وه. او د قرآن دعا داسې مثال دی که ستا پرنسپل صاحب سره کار دی او پرنسپل صاحب ته فریاد کې هغه وایي چې هو ما درخواست ولیکو، پرنسپل صاحب پخپله ولیکي او په دې ته دستخط وکړه، اسټینو لی ورکړه جو نو کار دې ونه شو ځکه چې پرنسپل پخپله ولیکو. نو د قرآن دا دوا چا لیکلې ده؟ الله لیکلې ده او تا په لاس کې درکړه، وایي ته صرف وغواړه او بعد قبوله به یې زه کړم. نو ډېره ښه شوه که نه. او بله د حدیثو دعا ده، د سزوام سره زه تاسو وایي یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک. دا به د خدای نه غواړو. نو دې کې یو بله خبره چې ده دعا ده. خو یو بله دا چې موږ ته خلقو د علماو پرې ډېر کوشش کړی دی زما ستا راپوه کولو دپاره چې د رمضان د پراپر پیدا اخیستو دپاره دا 11 میاشتې نه دي، په دې کې دا شپږ 2 حصو کې تقسیم کړي. یوه ده چې په دې وړاندنۍ شپږ چې دي نو ګوره شوال رمضان دی، نو شوال، ذیقعده، ذیالحجه، ورپسې وایي محرم، سفر. نو د سفر د میاشتې پورې به ته شکر ادا کوې چې خدای شکر دی ادا کمی چې او د سفر نه پس چې کومې میاشتې شروع شي نو د بلې رمضان دپاره به دعا کوې چې خدای هغه مې نصیب کړي. نو ټول کال پې لکه دغه شو، ټول کال په دې باندې مشتمل شو. نو بیا په قرآن کې چې تا ته څه ویلو نو هغه یې ویلي هغه لږ کوو. لکه ړومبی راته څه چې کتب علیکم الصیام، نو څه هغې کې څه لعلکم تتقون، نو چې تقوا پتا کې راشي. د دې وجې نه د تقوا دپاره ډېر ښکلي الفاظ دي چې ګوره تقوا چې هغه ویلی ده تا ته که نه، نو د تقوا کم کار چې تا ته ویلی هغه دا دی چې تقوا یوازې دا نه ده چې ته مونځ وکړې. تقوا دا ده چې ته دروغ پرېږدې، لکه پرېښودل تقوا ده. نو جھوٹ چھوڑنا دا تقوا ده، غیبت چھوڑنا دا تقوا ده، نو دغه چې دی رشوت چھوڑنا دا تقوا ده، نو حرام کانا دا تقوا ده. نو چې ته لعلکم تتقون په دې به دې زوري. نو که ته په جومات کې مونځ وکړې او بار بیا غیبت کې، هلته کې د سود کاروبار کې او دغه ځای رشوت هلې، نو تقوا خو تې لاړه که نه. تقوا خو یې پرهیز ته وې او هغه ته کې. نو دې وجې نه د دې لومبنی زما به ستا سوچ په دې چې لعلکم تتقون سرټیفیکیټ موږ ته میلاو شو که نه. نو هر وخت به دا سوچ کوو چې کو فرض که مونږه منکر کوو، یو منکر یو معروفی. کم کار وی تقوا څه ته وایي؟ وایي چې کم کار خدای وایي چې وکړه دا کې، جو کرنے کا کہے وہ کر لے، جو جس سے بچنے کا کہے اس سے دور چلے جائیں. نو بچنے کا که چې کوم خبرې تا ته ویلې ده هغې نه ته څومره لرې، نو هغې کې بیا ته خپل ټیسټ په خپله باندې کې. نو هغه ته وایي چې یاره په ما کې تقوا شته که نشته. نو په هره موقع ځان ټیسټ په خپله کې چې یاره ما څومره نارواګانې وکړې او د منکر نه مې ځان څومره بچ کو. نو دا یو لومبنی ټیسټ دی چې ما ته به هر وخت خپل حساب کوو چې تقوا به موږ کې شته که نشته. دویم یې راته ویلي وو ولتکبروا الله علی ما هداکم، هدایت. نو لو تقوا وه نو بل هدایت دی. نو د هدایت دپاره دا دی چې هدایت لایټ ته وایي چې د لارې په لار ستا رڼا نو چې زه د رڼا په لار روان یم که نه، نو هدایت دې ته وایي چې ستا نکاح چې دی هغه ته د اسلام په طریقه کې که نه ډزې پکې کې. نو که ته ډزې کې نو دا ګمراهي ده، اگر ته د اسلام په طریقې دا نیکی ده. نو په مولوی صاحب پسې سړی راغی، هغې وایي جی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تقریبا ہمارے نکاح، چې ته موږ له نکاح وتړې. نو هغه ورته وایي چې سنت تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں نکاح کرتے ہیں کا پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نو دی وی بعض ایسے کام ہے چې موږ هغه په جومات کې نشو کولی، دیو جن موږ حال بک کړی دی. نو هغې ما ته تپوس وکړو چې کیا وہ کام زیادہ ضروری ہے یا مسجد میں آنا ضروری ہے؟ آپ حال کو اس کام کو چھوڑ سکتے ہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں، یا مسجد کو چھوڑ کر حال میں جا سکتے ہیں. نغوی چھوڑنا تو حال کو چاہیے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ بعض ایسے پروگرام ہے جو ہم مسجد میں نہیں کر سکتے. نو دی وجه نه موږ تا ته وایو چې مولوي صاحب زموږ سره جوبال ته لاړ شه حال ته، اته خیر دی بیا راځه، بیا چې موږ څه کوو هغه به کوو. دې ته هدایت نه وایي، دې ته دلالت وایي. نو د دې وجې نه د هغه د هدایت علی ما هداکم. او دریم نمبر څه دی؟ لتکبروا الله، چې ته د خدای پاک تکبیر بیان کې. نو تکبیرونه خو یو هغه چې موږ د اختر په ورځ ویلو الله اکبر الله اکبر. نو الله اکبر الله اکبر باندې یوازې وی نه کېږي، وی الله پاک لوی دی
خو چې ته دلته لوی ثابت کې وي دا څنګه وي ګوره دا سواړی دا بازار نه دا په روژه کې دا هوټلې ټولې بند وې او دغه رنګ یې د سمنګورې کې هم ټولې بند وې خو که فرض که دا هوټلې په انګلینډ کې خو به کولاو وې که نه نو مطلب دا چې دلته الله لوی و هلته هغو الله لوی نه ګاڼو نو که په لاهور کې فرض که هوټلې کولاو وې هغې یو سړي خبره کوله کیدای شي چې غلطه یې خدای دې نه کړي خدای دې کړي چې غلطه یې وایي چې موږ دغه ته لاړو دغه پبلک سکول ته لاړو او هغې پبلک سکول کې ټولو هلکانو سره ټفن او هغې روژه نه وه نیولې او صرف زما بچو روژه نیولې وه د دې دا مطلب چې هلته کې الله لوی نه و که نه الله چې لوی نو هلته بیا روژه یې که نه نو هلته بیا هوټلې بنې که نه نو دې وجې نه اسلامي حکومت دې ته وایي چې الله به لوی د الله سره به مقابله ته څوک تیار نه نو لتکبر الله علی ما هداکم دا ده چې د الله د لویۍ دپاره بیا ته جد و جهد کې نو یو ستا په ذمه باندې تقوا وه نو بل ستا په ذمت باندې هدایت و نو بل پسې باندې لعلکم تشکرون دی که نه نو یو شکر نو شکر خو موږ وي نو درې موږ وي نو تکبیر رب د خدای نو وربک ورب الله سره تاسو وایي چې زغه کېږئ نه را فکبر نو خدای دلته بره په اسمانونو کې لوی دی فرعون هم دا مني چې اسماني کارونه خدای کوي نمرود هم دا منل چې اسمانونو کوي هغه نه وي چې باران کې زه وروم خو په ځمکه باندې به زما رایې چلیږي دې ته تاغوت وایي د دې تاغوت خلاف به بیا تعالی څه کارونه پکاري او هغه به کې د هغې دپاره دا دی تکبیر رب دپاره چې څلور میچونه به ګټل غواړي هلکه وایي فاینل ته ورسېږي چې فاینل ته بال ورسې چې به دغې په پلاني میچ کې راووتو نو وایي دغې ته لاړل نو چې هغې ته ووځي نو وایي دی سیمي فاینل ته ووت نو سیمي فاینل والا وایي فاینل ته ووت نو ته به فاینل تالو وځې نو فاینل ته قتال فی سبیل الله وایي نو د څلورو میچونه به ګټې نو هلو به تکبیر رب مرحله پوره کېږي نمبر 1 جهاد ته وایي وجاهدو فی الله حق جهاده جد و جهد بکې چې جد و جهد کې ځکه تکبیر رب راولې رب لوی په اسمانونو کې لوی دی دلته ته لوی ثابتې نو وتوت ربک فکبر نو جهاد مع النفس نو مع النفس ته وایي چې سار ما نن سار چې وکړو تاسو به ګورئ چې سار مونځ کړی که نه بېګانه شپه ډېره یخه وه نو ډېر خلک خو ده پاتې شو نه یې بانګ اورېدلی دی او ستړي نو ما هغه یو ته تاسو خو نه بانګ وی نه راغلی وی وی په خدای یقین وکړه په څه پوه شوي یو نو د سار د دې نفس سره دا جګړه کول سار وختي پاسېدل د امامتۍ مانځله راتلل دا د جهاد مع نفس لومبنی بیچ دی دا ته وګټه که نه نو په جومات کې ستاسو څومره کسانی نو د دې وجې نه په جومات کې د جمعې په مانځه کې 2 څپی او د سهار په مانځه کې هم 2 څپی نو دې جهاد مع نفس کړی دی خو که د سهار په مانځه کې 15 کسانی او د جمعې په مانځه کې 2 څپی د دې مطلب چې مع نفس دې نشي کولی نو مې چې بایلو نو سیمي فاینل ته غواړو دې وتی نشي ځکه چې په دې ځای کې یې بایلو او دا آسان دی نو راځئ چې دا وګورو چې جهاد مع نفس نو هره ورځ دا یو مثال د هغې نو لومبنی میچ چې دی چا به ګټل غواړي هغه دی جهاد مع النفس دویم نمبر چې دی هغه جهاد مع شیطان دی مع ابلیس چې کوم شی ډېر زیات خوښ دی بې حیایي ده د ابلیس کوم شی خوښ دی لکه د کمې ښځې په سر چې لوپټنی ابلیس دلته خوشحالېږي اوله په دې سر لاس وي بس ته او چې کم سړی کمې ښځې غاړه ارتی او هلته کې سینه ښکاري هغه ابلیس هلته خوشحالېږي د کمې ښځې چې سلیولیس شرټي هلته خوشحالېږي په کم واده کې چې جینکۍ هلکان یو ځای رواني او چغې وایي نو هلته ډرور استاذ هم په ځان نه پوهېږي تاسو ګورئ د سوزکۍ اکثر اکسیډنټ وکړي ځکه چې جینکو دننه چغې والې او هغې میک اپ کړی دا ابلیس دی نو کله چې کله ستا میک اپ دې حد ته ورسېږي مطلب چې جهاد مع د ابلیس نو پیل شو نو سړی ته یو تبلیغ لا نو موږ یې په دې سیروزو په دغه زموږ بابا ډېر ښکلی سړی نو ډېر ستړي کړو نو ما ته ته واده له خامخا راځې چې زه لاړم هغه ډنګا جوړه وه او په هغې کور کې دننه ښځې ګډېدې نو لار ما خطا کړه هغه کور په پټي کې و نو هغه د دې غریبو خلکو په دې پټو کې چې کوم کور وی دروازه هم نه وي په هغې چې ورنه وتو چې اوس دا ډانس شروع دی نو ما بابا ته ویل سیروزې چیلې ما ته ویې ټولې تللي دي ځکه دا مع شیطان خو ډېر ګرانې که نه نو مې بابا دا خو دې بایله اما هره ورځ ما ته وایي چې بیروني گشت کو اندروني گشت کو نو بیروني اندروني گشت به ستا هلو په کار راځي چې مع شیطان چې دی دلته کې ته دا وکړې دریم نمبر مع رسم و رواج رسم و رواج دی ته وایي چې زموږ وروره رسم دی چې موږ په حال کې کوو موږ پکې پټاخې ډزو موږ پکې دغه کوو ډمامه وخو موږ پکې تورې به پخوا موږ راوستې راولو او که فرض که په ډمو ته خفه کېږې چې موږ پکې اجراګان به ګډو او که ته دلته خفه شو موږ په حال کې پروګرام وکړو ځکه دا زموږ رسم دی د کلي نه وځه خو د څه نه مه وځه د نرخه مه وځه نو دا مطلب چې دلته بیا دې بایله
نو فاینل دا دی چې بیا به معل چې کوم طاغوت چې دی هغه سره به جنګ کې او طاغوت چې دی هغه نن سبا چې څوک دی چې څوک د خدای دعوه کوي نو نن سبا څوک دی ټرمپ، نن سبا څوک دی نتنیاهو، نن سبا څوک دی مودي. هغه کشمیریان را ایسال کړي دي، ټرمپ چې دی هغه ایرانیان را اشار کړي دي، نتنیاهو چې دی هغه فلسطینیان یا غزې والا را ایسار کړي دي. دلته به اوس تا فاینل دی. دا ګوره د اول جهادو د جهاد یو قتال فی سبیل الله دی. نو الله تا ته وایي چې ته ما په دې روژه کې تیار کړې. نو دا روژې دا میاشت چې تېره شوې وه که نه دا داسې د ناراستو خلقو میاشت نه وه، دا نه د پستو د سستو خلقو میاشت وه. په دې روژه کې په 17 تاریخ تا څه چل کړی و؟ جنګ بدر کړی و. د دې روژې په آخري ورځو کې 28 کو سو په هغې کې څه چل شوی؟ مکه فتح شوی وه. نو جهادونه په دې روژې په میاشت کې شوي تا ته موږ در یادوله چې ته دغه شي سټرانګ شي، مضبوط شي، د خوراک سره مقابله وکې، د لوږې سره مقابله وکې او بیا ته جهاد ته تیار شي. نو جهاد به چې کې نو هغې دپاره تا ته چې کوم ویلي وو چې تاسو ګورئ چې کو تاسو کم خلق د باندې قبیلې د باندې پیښ شو. بلوچستان والا ارګنایزیشن د لیبریشن ارګنایزیشن هغه پنجابی ګوري او دغه پاسپورټ علي او هغه بیا هلته کې وجني. دې خلقو دپاره الله تعالی ته وایي انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم. دغه خلقو سره به اوس جنګ کې دغه خلقو کو لاس پرې کېږي که دغه په سولیړی دغه به ختمې ولکې دا محاربین دي او دی د خدای پاک سره جنګ ته تیار دي او خلق د بسونو نه راکوزوي او هغه وجني. نو دی خلقو دپاره د قرآن خو داسې آسان تا نه پرېږدي. هغه تا ته وایي تاله ما دا ټریننګ ډېره درکوو چې ته به مضبوط یې او ته به سم کار کوې. نو ته به بیا د ایراني په شان مضبوط یا به ته د غزې د مجاهد په شان مضبوط یا به د پخواني افغاني په شان مضبوط. نو ته به دې خلقو ته ټینګېږي که نه ته نه ټینګېږي نو داسې دوسان موسان ماله نه په کار. دا خو میچونه تړل عمل میچ مع النفس دی وګاټو، نو بیا مع الرسم رواج دی وګاټو، نو بیا د مع شیطان وګاټو. اوس فاینل ته راووتې چې فاینل ته راووتې نو چې فاینل میچ وګټې نو کپ پال والې کپ پسې جنت پی. نو جنت ته موږ بزدلان نه بیایو. نو الله تعالی وایي چې ګوره دا داسې خبره خو نه ده که نه لکه ستا په غزه کې خلق چغې وایي هغه زنانه چغې وایي چې زه د خدای ته به زه ستاسو شکایت کوم، پاکستان ستا شکایت به کوم، مصر ستا شکایت به کوم. نو الله څه وایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. کمزوري خلق دي، ماشومان دي، ښځې دي او سړي دي. چغې وایي چې ربنا اخرجنا من هذه القريه، خدای ردی غزه نه مونږ وکاږې، خدای پاکه ردی ایران نه مونږ وکاږې، خدای پاکه د افغان نه مونږ وکاږې. د ظالمانو خو مونږ ډېر بد حل کړی. نو ته پسې ورځې که نه ته به وایي داسې مه کوئ که نه پاکستاني فوجه ته کم ځای یې، پاکستاني ایټم بمه ته کم ځای یې، پاکستاني میزایله ته کم ځای یې. دغې خلقو له به تیاری کوې. وایي دا خو هلکه ګران کار دی. نو وایي څنګه به یې کوم؟ نو الله څه وایي؟ وایي تیاری به کوې که نه. نو څه به کوې؟ واعدوا لهم ما استطعتم. تاسو بیا تیاری وکړئ، ډاکټر قدیر راولئ چې څومره وس کېږي د څه نه من قوت. نو رسول الله قوت څه ته وایي؟ رسول الله وسلم ته چا وایي قوت څه ته وایي؟ هغه وایي الرمی، ویشتو ته وایي. ګوره څومره ښکلی ټکی ویلی. پخوا مونږ په څه شي ویشتل کولای ته ویسه مرچوڼه زمونږ دا جنګونه چې به وکړن د هلکانو په مرچوڼو یو بل ویشتو، د هغې نه پس بیا د مرچوڼې نه پس بیا توپه راووته، منجنیق چې به یې ورته وی. د منجنیق نه پس بیا څه راوته؟ غشی، جو غشی به راوتې، د غشی نه پس ګولۍ راووته، د ګولۍ نه پس بیا څه راوته؟ کلاشینکوف راووته، د کلاشینکوف نه پس اوس څه شی دی؟ میزایل. نو اعدو لکه ستا ایران سره میزایل دی، نو د خدای پاک حکم یې منلی دی چې میزایل ټکنالوژي خپل ډیولپ کړي. ټولې دنیا د باندې کړی. موږ خو چې سعودي عرب به څه وایي او دغه به څه وایي د یو ای ای هغه به وایي چې موږ برج خلیفه جوړ کړو اسمان ته ورسو. وایي زه دغه سټه ته اوس یې سټه، ځکه چې میزایل ټکنالوژي درته خدای ویلې وه. نو وایي په سعودي کې وایي په دې دوبۍ کې جومات دی، نو وایي ټول ورځ پکې تلاوت کېږي. مې نه پې هغه حکمران پوهېږي نه پې هغه عوام پوهېږي چې دا مولوي صاحب څه وایي. مې کیسټ یې لګولی که څه پخوا پکې یو جومات یو سړي ماته وی یو آفس چې وستړی شي چې بل کېنئ 24 ګنټې. نو هغې کې خو یې درته ویل چې واعدوا له ما استطعتم. میزایل ټکنالوژي ډیولپ کا. نو د ایران پیسه دومره کمزورې ده او د دوبۍ پیسه څومره زوروره ده. وایي د چا چې معاشیات ښي هغه ښي، چې د چا معاشیات ښي هغه نه دوبۍ جوړه شي نو هغه بیا څه کوي؟ اسرائیل ته لکۍ وخي.
او چې د چا معاشیات ښه نه وي د هغه نه ایران جوړ شي ځکه چې قرآن ورته ویلي چې اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل من قوة و رباط الخیل رباط الخیل دا چې په هغه ورځو کې باسو او اوس څه شی دی جاز دی F6 دی کو څه شی دی F16 دی دا به ته بیا کې او بیا هغه موږ چې په کوم شي باندې انډیا والا ویشتی و هغه سعودي والا طیاره چې وکړ د چاینا والا وی چې طیاره وه F تندر F17 په دې نه دا تا ته وایي چې دا به وله اوس تیار کې نو وایي چې هغه روغه نه کوو ګوره الله تعالی تا ته دا وایي چې ولا تهنوا وتدعوا الى السلم صورت محمد کې دی تاسو چېرته سست نه شئ تاسو چېرته داسې ونه وایئ چې روغه نه کوو اینو د روغې سوال به نه کوي ایران نه کو سوال ټرمپ سوال وکړو ټرمپ شهباز شریف رضا کو ټرمپ خپل سړی راولېږو دې ته وایي چې هغه راولېږي نو ورپسې په بله صورت کې سوی په انفال کې وان جنحوا للسلم فاجنح که دې روغه کوي جو وکوې ګوره هلته وایي چې ته به نه وایې چې زه کوم ایران وی زه نه یم تیار هغه سه لس دغه یې راولېږل او چې ده څو پورې په دغه باندې د حملې بند کړي نه په لبنان زاړو کینم نه نو قرآن چې تا ته کوم دغه خو ولې تکبیر رب د دې وجې نه زما ستا دپاره چې رسول کوم روژه چې موږ تېره کړې وه نو په روژه کې نمبر 1 موږ له تقوا حاصلولو دویم نمبر هدایت حاصلولو دریم نمبر شکر کولو در صورت بقره آیاتونه او څلورم نمبر تکبیر رب دپاره کار کولو رمضان کې بعد کیا کریں اب ادا کو د دې دپاره به د خدای نه دعا غواړو چې خدای پاک وایي د دې دپاره ښه کار دا دی چې د فرضو نه علاوه د نفلو اهتمام کوئ د الله نه دغه دعاګانې غواړئ چې خدای استقامت نصیب کړي ځکه خدای د هغې خلقو خوښ دی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله دې زموږ استقامت نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين